صالح علیہ السلام مشرکی جاؤ بالبینات دی تیراتو کو معجزات واضح سر ہر پیغمبر معجزہ کا رکھنا ما کان لیؤمنو نو دی کی ایمان راوړي وي بما کذبوا من قبل کا تکذیب کړو په خواله دینا د دې په طبيعت کې اصرار دی په کفر باندې کذن تعالی قلوب المعتدین دارنګلا مہر وو پړو د معتدینو باندې تیاوز کړ ثم بعثنا من بعد موسی و هارون لفرعون ملائه بیا ما اولی گل د دینه پس موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام فرعون تا راکینو د دولت د فرعون تا بیا تینا پیتون ما سره فاستكبروا ای تکبر کو د دنیا په عزت باندې دی غاویرو د موسی علیہ السلام دان سام عزت دینیو او د دې دنیوي ادین عزت په دنیا عزت باندې خود چتنو وکانوا قوما مجرمین یو مجرم قوم لم جام الحق من عندنا ارادی تحق ما د جانبنا قالوا ان هذا لسحر مبين دا عصاق کار شو دی بیزاق کار شو وای دا سحر دی مبین معجزه ته سحر وي د معجزې بیزتی وکړه قال موسی ویل موسی علیہ السلام اتقول للحق لما جاءكم اسحر هذا ایا تاسو حق تا کله تاسو د حق راشي ادا سحر دی بلکې سحر نه دی ولا ابل ساحرون او نه کامیاب کی ساحران او چې څوک راته په حق کوي هغه کامیابی بلکې سحر باطل کینو قالوا ورتدیو ویل اجئتنا لتلفتنا ما وجدنا لآبائنا تمون تراغله چواړې مونږه د اغنا چې مونږ ته پر خپل او چاغه د فرعون چې کم دینو او د بوتان عبادتو وتكون لكم الكبرياء في الارض فی تعالی رب بڑائی لوی بادشاہی پزمکه حکومت را ناخله معنا نحن لكم مؤمنین من نشتا د پاری مان وړون صاف انګایو قال فرعون هو الفرعون ایتونی بكل ساحر علیم انا تو په هر ساحر سره چې عالمي په فن د سحر باندې دیو تسیر وی تسیر مقابله به کی په سحر سره فلما جاء سحرتو هر کلال ساحران قال له موسی ولید موسی علیہ السلام پس نه چې ویل چې مان ته ایمان نحن الملقین یا تو غردا مونږه غردو القوا ما انتم القوا او تاسو مغردون کې فلما القوا هر کدی غردول قال موسی والموسی علیہ السلام ما جئتم به السحر تاسو به رات کړی دي دا سحر دی ان الله سبتلو لا بذر باطل کی ان الله لا يصلح عمل المفسدين الله اسلام کی د عمل د مفسدين ويحق الله الحق بكلماته ثابتي الله تعالی حق خپل کلمو سره ولو كره المجرمون کله مجرمان بدی کینو بدی بشي دا نه همر کو شروع کیږي د دې سورہ یونس علی نبی علیہ السلام د دې رکو ما قبل سره د عربت مناسبت ته مخکې بیان د انکار د فرعون او د ارکان دولت د فرعون او دلته بیان د هلاکت ته دی دي او بیان د عاقبت ته دی دي التلقین د موسی علیہ السلام د قوم ته د توکل او تعلیم د قوم ته د صبر کنه د دې رکو خلاصہ التذکیر بایام الله پنور کول دي د خدای په عقوبات او په حوادثو لأن فرعون هلك بسبب العناد مع قومه او د خسر الدنيا والآخرة فرعون په عناد سره سره د قوم په هلاک شو قوم هم هلاک شو دیم هلاک شو ولی د عناد کو د موسی علیہ السلام سره دنیا هم ځان آخرت هم ځان بل داد ان دعاء صلحاء مقبوله دعاء صلحاء دا چې کوم نه مقبولای او تقلید د جاهل چې کوم دی دا جهل دی او دا ان امین دعاء امین دعا دا موسی السلام دعا کولا السلام په امین وی او لقد اجيبت دعوتكما استاد دعا قبول شو ینه معلومه شو چې امین دعا دا انا ځکوي چې امین په پټه غوړه دی ځکه امین دعا دا غوړه دعا پټه ده چې امین دعا دا قد دعوتكما دا دلیل دی چې دعا په او دورا بكم تدعون خفیا تاسو رب بلای او دعا غواړي د ربنا په پټه او په یری په عاجزۍ سره دا دینه معلومه شولا چې دا امین چې کم دی دا په سر باندې دا چې کم دی نو دا غوړه دی بل ایمان د باس لا يقبلو دا نشي قبلوله چې کوم معتبر په ایمان کې غیب دی کني د باس په کې فرعون ایمان نه وړو او ایمان قبول نشه کنه فما امن لموسی تدین موسی سام الا ذریه من قوم ذریه قوم تدنا
هغه امرأه د فرعون آسیا اندرون کې دا مومنه وا، خازن د فرعون امرأه د خازن وا، ماشته چې سر به لمنګزاو دا چې کوم دی دا سو کسان دا 500 سامان ایمان پټ راوړل علا خوف من فرعون سره د یری د فرعون نه وملئهم ادارکانو د دولت د فرعون د یری نه ایفتدی په فتنه کې بیا موږ نه ورځي ان فعل العالم فی الارض بشک فرعون علو کون کې د پزمکه کې وانه لمن المسرفین بشک د اسراف کون کو نه دی. وقال موسی ولی موسی علیہ السلام یا قوم اے زما قوما ان کنتم آمنتم بالله بشرط دی که تاسو یې چې ایمان ورئ په الله باندې فعلیتو بس په الله توکل وکینو ان کنتم مسلمین که تاسو مسلمانان یې ادرب حکم ته منقاد یې فقالوا دی داغه دعوت قبول وکړه فقالوا دی ول علی الله توکلنا خاص په الله دې توکل لې ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین اے ربا مگر دې موږ فتنه د قوم ظالم د پاره چې دې موږ باندې ظلم شروع کی او بیا چې کم دینو دی په خپل حالت پاتې شي وای دا موږ په حق یو ځکه موږ ته نقصان نه رسید ونجنا برحمت القوم الكافرین خلاص کې موږ په خپل رحمت سره د قوم کافر نه بس هغه چې کوم دی الله دعا قبول کا فرعون او تغرق کړو واوحینا الی موسی وحی کړو ما موسی علیہ السلام ته ورور ته هارون علیہ السلام ته ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتن 19 تاسو قوم په لپاره په مصر کې کوټي فرعون دې د ماندر ما نکړو کورونه کې منځونه کوي وجعلوا بيوتكم قبلة وګا بیوت فل قبله معنا مصلا واقيموا الصلاه منذ دروي وبشر المؤمنين اوس خبري ورکوم مؤمنانو ته وقال موسی عليه السلام ربنا اعزم ربا انك اتيت فرعون وملئ زينة واموالا في الحياة الدنيا تا ورکړه د فرعون ته ارکان دولت د فرعون ته مالونا او زینت په حیات دنیا کې ربنا اعزم ربا ليدل لام د عاقبت ته دی گمراه کې خلق ساده لارنا ربنا اطمس على اموالهم رب مسخر د په مالونو باندې وجعل قلوبهم او تخت والے دی پړونو باندې فلا يؤمنون چې دی ایمان نه وروړي حتى يروا العذاب الالم چې دی اوینه عذاب دردناک دا د دعا شو او سام په امین ویل قال اوه تعالی قد اجيب دعوتكما تاسو دعا قبول شوه فاستقیما تاسو مستقیم برابر اوسئ ولا تبسب الذين يعلمون تعبیر لار دا کسان چې نه پوي نه پو په روان نشي دون چړون په روان شي اخر مات شي دندان کنه وای د دې عمر بن عزیز چې بدايات راغنو خریته ساتلی و کسوړای کې روپے اتانی سلورنی سلورمه سه روپے درمد روپے پوره روپے نیمه روپے هغه کانی شو مسخ پر راغلو کنه اوبه تو خل تصدیق د پاره وجاءنا بني اسرائيل البحر تیر کما بني اسرائيل دریابنا ادم فرعون جنوده در په فرعون او لخر د بغیان د جهاد د بغاوت نه عدن د ظلم نه دی خور پسې روانو حتی اذا دکل غرقو چلان کدل غرق دا غرق ته غرق دی دا غرق وینو تو ما ته پرې کړ نه ما وی غرق ته غرق دی دا وی غرق دی ویلیزا څه کنه نه تاسو لیدلیو کنه په غرق او په غرق باندې جګړه وکنه ما غرق وي تا غرق وي بیا مې ران تاسو حاجی چې بیا منتظر غرق کېدو او امارات د مرګ ملک الموت ولیدو د غرغري حالت پراغه نو سوي آمنت لا الا آمنت بنو اسرائيل وانا من المسلمين ایمان چې لایق د عبادت غیر ذابل څوک نشتا اگر چې ایمان بل سره په هغه خدای می ایمان دی او زد مسلمانانو نه بار بار کلمه د ایمان وای الله انا اتؤمن الان تو ایمان راوړي وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين دا مخکنا فرمانی کولا تو خو مفسد وي ظالم وي د خدای آزاد تر عرب کول اعلی ویل کنا فنجيك ببدنك ليكون خلفك آیه نن خلاص اوستا بدن چې تشیراتون کې نسل د پاره علما د الله د قدرت دا سمود پس دریاب وورید د فرعون لاش بیا مونږ د مصر عجب خانه کې پروتو اوس مم شاید پکې وي ځکه ماته فوجویل
مونږ چې مصر ته تلو ما لیدلو یو پنجره کې بند دی او چې دی لاشه پروت دی بیا پې سګون لګېدلی نو بیا اخبار کې لیکلو امریکې ته وړو چې ته لندن ته وړو چې دا علاج وله وکړي خلق ورته ګوري دا بېوسه او بېبسه فرعون دی یو وخت کې ربکم الاعلی ویل او دا دی پروت دی وان کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون ډېر د خلقو نه زما آیتونو نه غفلت کوونکي دي هغې نه عبرت او نصیحت دا نه اخلي دا لسم رکو شروع کیږي د سوره یونس علی نبینا علیہ السلام د دې رکو ما قبل سره د ربط مناسبت دی چې مخکې هلاک د فرعون هغه فرعون او فرعونیان منکرین د دین حق نه دلته بیان د نعمو دی په بنی اسرائیل باندې او بیان د اختلاف د بنی اسرائیل دی او قضا د اختلاف دا به پر د قیامت د دیرو کو خلاصہ ایها المخاطبون لا تشکوا فی القرآن الکریم اے مخاطبونو تاسو شک قرآن کریم کے مکوئے ولا تکذبوا القرآن بسبب الشک اور تکذیب قرآن مکوئے پر سبب د شک سرا فإن الشک ریبۃ والصدق طمانینۃ شک ریبت تے صدق طمانینہ دا والا فحشرکم حشر المکذبین تاسو حشر د مکذبین سابقین ہوئی ایک تذکیر دی بی ایام اللہ تعالی وہ بیان بدل توحید توحید بعد دلالم بیانی بیان نجات الانبیاء اور بیان نجات انبیاء علیہ السلام دے اور دا نجات دا مومنینو دے کہ کم مومنان دی ایل اللہ نجات ورکی کہ کم دای مخالف دی اگر اللہ تعالی قسم قسم عذابون بانی معذب کے او ہلاکی وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل مُبَوَّأَ صِدْقٍ ات کچھ کڑیو ما بنی اسرائیل زید کزیدو در اشتاو تا منزل د کرامت تا کیا شام دے و مصر دے ورزقا میر طیبات نقمات طیباتنا دا پاک و حلال رکنا قسم قسم ہوئی آپ پا مصر و پا شام کی ہوئی فمختلفو دی اختلافو نکو حتی جب علم دی ترا علم چا توراتو دی پر اختلافو کو ان ربک یقضی بینہم رب فیصلہ کی عملا فما بین در قیامت علمی فیصلہ دنیا کے کڑی دا عملی بألتی فيما كانوا في يختلفون دی پک اختلاف کون فإن كنت في شك دا تاریخ امتا فشرط دی کتے پشک مما انزلنا الیکا جما تا نازل کړه دا کتاب تما تا نازل کړه دے فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل قولوا سوالو کدا غا چانا چل کتاب حضور لا اسال ولا شک نہ سوال کوم نہ شک لقد جاءك الحق من ربك علی حق دی جانب رب تانا فلا تكونن من الممترین مکیګه د شک کوونکو نه ولا من الذين كذبوا آیات الله مکه دا کساننا چې تکذیب کوي د آیاتونو د الله فتكون من الخاسرین نشیبت د ځانکارانو نه بیا تاریخ د امت تا ان حق تعلیم کا کلمت ربک لا یؤمنون بشک هغه خلق ثابت کلمې درپسا دی ایمان نراوړي چې د خدای په علم کې دی خاتمه په کفر ده ولو جاتم کل آیه راشت هر علامه حتی العذاب العلیم تدبر جزاء عذاب ویني لکه فرعون چې ولید فلولا كانت قريه آمنت لما الله سره دی ولنی یو قريه چې ایمان راوړي انفر کې د ایمان قبل نزول العذاب فخاندوا العذابنا الا قوم يونس نام قتاده لكن قوم دی یونس لما امنوا دی باندې عذاب را روانو علامات شروع شو ودي سارات وتل بداني خوريري رسته عجزي کارکا سر تور کړ ادي ایمان نوړو روان عذاب ته الله واپس کړ کشفنا عنه عذاب الخزي لری کمال دینا عذاب در رسوایه فی الحیات الدنیا فحیات دنیا کې ومتعناهم الى حين ما دل نفور کا تر وقت مقرر پوری ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا کہ ارادہ لے رب سا ایمان پر من فی الارض طول جميعا پټول وراوړ مجبور وو افانت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنين ته اقرا کې په خلق باندې کې دي مؤمنان شي بلکې مکوا اقرا په نشه کولې ما لفظ انتم من الله باذن الله نشته نفذ کی ایمان مر باذن به اراده د الله سره اجر تعالی الذين لا يعقلون الله غدي پلیتی پاچا باندې نه پويږي کما قال عقلا منجيا عقل منجيا کنا قل انظروا وګوره تور تو آیا ما د فسوال ارض دې پاسمانو کې پدمکو کې
د عجز مخلوقاتنا چې دلالت کې وجود د الله او په توحید د الله باندې. آیات و نذور القوم لا یؤمنون، نه فائدہ نه ورکوي آیاتونه او نذیران يرون کې رسولان دا هغه قوم ته چې ایمان نه راوړي، دي ته فائدہ نه ورکوي. ابو جال فراش کے دارے کانو گوایو کلا اکانیو غردل گفتن بمثل تو ساحر دیگر تو جملہ ساحران لاتا جسر علی انتظرون دی انتظار نہ کی الا مثل ایام الذین خلو من قبلهم، مگر مثل د حوادثو د عقوبات د هغه چا چې تیر شوی په خپل دینا. قل فانتظروا، تو منتظر اوسئ، انی معکم من المنتظرین، زتا سر انتظار کوونکو نه ما. ثم نجی رسولنا، خلاص کو دا به استحرار حال ماضیه د پاره دی، خلاصو رسول زمونږه اخو تیر شو واقع ده. ولذي امنو اکسان چې مؤمنان دي، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، دا د حق په مونږ باندې تفضلا، الله باندې حق نشته، خدا خدای په ځان حقا ننجی المؤمنین، حقا علینا نصر المؤمنین، مونږ باندې ننجی المؤمنین چې خلاص کو مونږه مؤمنانو لره. دولت سمر کو شروع کیږي د سورہ یونس علی نبی علیہ السلام. مخکې بیان د شکو په دې صورت کې مخاطب نبی علیہ السلام، اگر که مقصود تعریض امت تا نبی اسلام خو شک نکو، دلته ذکر کی شک په طریقې د عموم سره، الته شک په طریقې د خصوص سره او دلته شک په طریقې د عموم سره دی، ټول سره خطاب کوي په دې باندې. د دیرو کو خلاصہ الله پیغمبر توای قل یا ایها الناس، او اے خلقو لا ترکوا المسلک الصحیح لاجل شککم، نپریدم صحیح مسلک د شخص تاسو په وجه. ومن صدق القرآن فنعائد الیه، که څوک د قرآن تصدیق کوي نو فائدہ تراجی ده. ومن کذب فلبعید علیه، که څوک تکذیب کوي وبال په دبانې آیت دی. صالح عمل کی ځان لده او که ساعت کی نفعلیها رب ظلام للعبید نه دینو، رد په مشرکین باندې بل کاشف الدر حقیقت کې دا الله تعالی ره او ترغیب دے اتباع د وحی تا او ترغیب دے چې کوم دے صبر تا. قل یا ایها الناس، و اے خلقو ان کنتم فی شک من دینی، پشک تاسو پشک زما د دیننا، فلا عبد الذین، لا عبادت نکوما دا هغه معبودان تاسو عبادت کې ما سوا د الله نه، ولکن اعبد الله الذی یتوفاکم، ز عبادت د هغه الله کوما چې تاسو وفات کوي. وامرت ان اكون من المؤمنین، او زه مامور په دې خبره چې د شم د مؤمنانو نه. انا قم وجه کابل په دې مامور ما چې ادرم ذات پر دین د پاره حنیفه، چې مایلم د باطل نه حق ته مستقیم په حق مانی. ولا تکن من المشرکین، او مخکې ته د مشرکانو نه. ولا تد من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، مبل ما سوا د الله نه الہ هغه معبود باطل چې نه تا طرف در کولی شي که عبادت یو کې، نه در کوئی که عبادت یو نه کې. فإن فعلتا کتاو که فرزن بیا تاریخ امت تا، فإنک اذا من الظالمین، تب دی وقت د زیانکاران له زیان او تاوانو کې. ترک بدرن فلا کاش بلو الله، که چاره مس کې الله تعالی په تکلیف سره فقر در باندې راشي، مرض در باندې راشي، نشته پرانتو دې پاره الله مگر الله. باقی وسائل چې دي ادي سره منافی نه دي، وسائل علاج بکای. ويريدك بخير، اراده په خیر سره ولري، فلا راد لفضله، نشته ضرورت کوونکې د فضل الله. دلته د خیر ذکر وشو د شر ونکو، وای خیر چې مغضی بالذات دی او شر چې دا مغضی بالعرض دی. هغه چې اراده وشي بندګانو پرنا الغفور رحیم، الله بخون کې رحم کوونکې دی. قل یا ایها الناس، و اے خلقو قد جاءکم الحق من ربکم، علی حق جانب رب تاسو نه. ومن اهتدى، کسو ہدایت بمومی انت النفس ہدایت زان لمومی نو فیدہ تراجی دا. ومن دل، کسو گمراشی نو فینما يدل علیہا، گمراہ کی وبال پدبان علا پارا دا ضرر دے. من علیکم بحفیظ، اور وکیل دا پتا زمانی وکیل نیم ساتون کے نیم. واتبع ما یوحى الیکا، تابع کہ اغا وہی کوئی تا واسبر او صبر کوا حتی يحكم اللہ، اللہ فیصلو کی. وہ خیر الحاکمین، اللہ غرا دا فیصلہ کو ان کو نہ دے. دا بل صورت چوئی تے سورہ ہود علی نبی علیہ السلام ہوئی. دا صورت کے دے دو لسم صورت تے دا کہ یو سم دے یو لسم صورت تے پہ اعتبار دا جمع، اور دو پنزو سم دے پہ اعتبار دا نزول. سورہ مؤمنین نا
او د سورې یونس نه د رسو نازل شوی دی. دلته ترتیب جمعي او ترتیب نزولی دا سره متفق را لکن. د دې صورت ما قبل سره دا ربط مناسبت ته چې مخکې د وحی الهي بیانو چې د وحی الهي تابعداریو کا او دلته بیان د قران کریم دی نو دام د قبيله د وحی نه دی. باقی توحید او رسالت او معاد دا مضامین مشترکه دي. دا الته افتتاح په قران کریم وا دلته افتتاح په کتاب باندې آیاتونه د قران دا هغه فاتحه او د دې فاتحه سره باهمي دا چې کوم نه مناسب شو. دړو منیر کو خلاصہ مقصد نزول القرآن تکمیل جذبت التوحید. مقصد چې دی د نزول د قرآن تکمیل د جذبې د توحید دی. والاستغفار عن الذنوب السابقه او استغفار د ذنوب سابقونه او بیان د بعد دلایلو د توحید دی او بیان انکار د منکرینو دی د باس بعد الموت نه او بیان د معال د استهزاء دی او احاطه د الله د علم او احاطه د الله د قدرت دا غي بیان دی. بسم الله الرحمن الرحیم او د سورت موضوع چې الدعوه الى التوحید دعوت ته توحید. الف لام را انا الله ارى یا الف اعلی الله دے لام لطف د الله دے ر رفعت د الله دے. کتاب هذا کتاب دا کتاب دے احکمت آیاته محکم آیاتونه دے بعجیب النظم بدیع المعانی عجیب نظم سرا او په بدیع معنی سرا. ثم فصلت بیا تفسیر بالاحکام والقصص والامثال والمواعظ احکام سرا قصص سرا امثال سرا مواعظ سرا. من لدن حکیم خبیر غزاتنا چې صاحب د حکمت ته خبردار دی نو چې نازلون کې حکیم شو نو قران پاک به حکیمی. د ټول ایتون ته محکم ویل شو چې قران تعالی مو کتاب متشابهن شابه ورته ویل دي جمع محکمات و متشابهات چې تقسیم کړي دي محکم متشابه ځای محکمات متشابهات دي چې ټول ته محکم ویل دي معنا محکم د تغییر او د تبديل او محکم د عجیب النظم سره او د معنی سره د کټوله ایتونه دارنګ دي چې متشابه ورته ویل دي. آیاتونه مشابه دي په حسن د نظم کې په فصاحت کې په بلاغت کې په اعجاز کې. چې متشابه او محکمات ہوتا الته اصطلاحي معنا مراد ده. محکمات هغه ته وایي چې معنا مراده معنا مدلول سره یوي اج معنا مدلول به یوي معنا الرحمن سوا معنا مدلول یو ده معنا مراده بل ده. نو الته دریواله خبرې صحیح شو. الله تعبد الا الله تاسو عبادت مکوئ د غیر الله ان لکم منه نذیر بشیر الله تاسو بشیر ما نذیر يرون کې او بشیر خوشخبری ورکون کې. ان سفر ربکم تر مغفرتو کې درف پلنا ثم توبوا الیه بیا الله تبتعت یمتعکم متاعا حسنا تر منفر کې متامان خیستا الى اجل قریب الى اجل مسمى نیټه مقرر پوری او چا قیامت ته او ستا مرګ ده. ويؤتي كل ذي فضل فضله اور کی اللہ تعالی او چې کوم دې په آخرت کې هر صاحب د فضل ته فضل ده هر صاحب عمل ته عمل ده بقدر عمله عمل په اندازه باندې. وان تولوا کدی ارادو تاسو ارادو کوي نو فإن يخاف عليكم عذاب يوم كبير فتا د عذاب درځي لوینا لا مرجعكم الله تاسو پسیدا لا کل شيء قدیر پارسی باندې قادر ده کنه باندې مقدوراتونه دا واپس کول ساتو دي. لئن يسنوا صدورهم دی اړي سیخ پلي یا په هند جما کې یا بل وخت لدهتم من جیزان د الله نه پټي الله هینه سوچي ابهم کله دي ځان پټي په خپل جامو باندې نو خدای نه پټي دی نشي. یا علم يسر ماعلنون اج دي پټي هغه چې ظاهري انه عليم بذات الصدور الله علم دې پران سينو باندې. ځینې مفسرین وایي دی اړي سیخ پلي په خپل سينو کې منافقت د حضور ایزادا پټي الله نه پټیږي نه د نبی اسلام تخکارا کینو د عالم د پرازونو د سینو باندې. وما من دابه فی الارض الا الله رزقها نشته دابه پزمکه کې ما دب علی الارض مگر دابه لا د غیر رزق دی هغه هر قسم چې دي مستقرهم مستودعا
علی اللہ دے پا مستقر بانی چی زید قرار دے مسکن دے پا دنیا کے یا پشاد پلار کے او مستودع چی قبر دے یا رحم دا امید دے کل فی کتاب مبین دا طول ثابت تی پا کتاب مبین کی چی لوح محفوظ دے. نو دلے توحید ذکر کئی واللہ خلق السماوات والارض فی ایام چی پیدا کی اسمانونا او زمکی پا مقدار د شپږو ورځو کې په علم الهي کې وکانا شوال الماء ارد الله په بو او په هوا په قدرت ليبلوکم ایکم احسن عملا علما مالا د ازمایښو کې چې کومه ته بهتر جهاد عملنا چې عمل خده کړه احسنکم مالا نشتا احسنکم اولادا نشتا احسنکم جسمن نشتا احسنکم عملا ده کنه ولئن قلت رکته وای انکم مبعوثون من بعد الموت تاسو به جمع دي کېږي پس د مرګ ليقولن الذين كفروا هم اکسان چې کافران دي ان هذا الا سحر مبين مدا سحر تکارا دې ته سحر وایي ولنخرنا عنهم عذاب الى امه معدوده بشرط دې کرسکو لدین عذاب تر یو اوقات معدوده پورې چې امت نمراد جماعت اوقات پشمیر وی ليقولن هم خدیب وایي ما يحبسه سچي بندي دې عذاب لرا علم یتیهم لیس متوان خبردار چې کله د عذاب راشي بیا به اړول دین نشي عنهم لدینا وحاق بما كانوا يستهزئون نازل بدی باندې هغه چې پر استهزاء کولا د عذاب نه هغه استهزاء او بال به بدی باندې نازل شي بس کې كان منا رحمة ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. دا دویم رکو شروع شوا د سورہ ہود علی نبینا علیہ السلام د دیرو کو مخکی سرا دا ربط مناسبت تے چه مخکی دعوت توحید تا چه آغا دا قرآن کریم داغی دا توصیف پا زمن کے ذکر شو او دلتا بیان دا انکار دے دا منکرینو دا قرآن کریم نا او پزمن کے انکار شر توحید نا او رد دے پدی باندے او دعوت دے توحید کان فی ما قبلو الدعوت الى التوحید المذکور فی القرآن الکریم وہا ہونا بیان انکار من القرآن الکریم ورد علیہم والدعوت الى التوحید داد دی ما قبل سرا ربط و مناسبت دا دیرو کو خلاصہ المنکرون للتوحید لا يعتقدون ان سبب نزول زوال المصائب الرحمت الالہیت کم خلق جی توحید دا اللہ نے منکر دی ای دا عقیدہ نہ ساتی کہ سبب نزول زوال دا مصائب رحمت الہی دے بل یزعمون انه امر اتفاقی دی دا گمان کی دا اتفاقی امر دے کل براحت راضی کل بزحمت راضی کل بثوابی کل بعقابی کل بتکلیفی کل براحتی دا اتفاقی امر دے وانہم یطلبون الحیل والمقائد للاعراض عن کتاب اللہ تعالی دی لگی و طلب کئی دا حیلو او دا فریبونو دا مکرونو دا پار دا اعراض دا کتاب اللہ نا وهذا سبب خسرانہم او دا سبب دا خسران او دا تاوان دا دوی دا دے والفوز والنجات لأہل التوحید او کم کامیابی دا او نجات تے آدال توحید دا پارا دے بل والترغیب للاستغفار والتوبتی بل پدی کے ترغیب دے استغفار تا او توبی تا وبیان بعض دلائل التوحید او بیان دا بعض دلائل دا توحید تے وانکار المنکرین عن البعث بعد الموت او انکار دا منکرین دے دا باس بعد الموت نا و بیان وبال الاستهزاء بالدین او بیان دا وبال دا استهزاء دے پا دین پوری دین پورا سوک ٹوکے کئی داغی وبال مملے کری و بیان اعجاز القرآن او بیان دا اعجاز دا قرآن دے او تذکیر دے بما بعد الموت او بیان دا مسل دا فریقین دے او بیان دا معال دا دی دے دا دا دی رکو خلاصہ دا المنکرون للتوحید لا يعتقدون ان سبب زوال المصائب الرحمت الالہیت منکرین دا توحید دا عقیدہ نلری کہ سبب دا زوال دا مصائب گند رحمت الہی دے
بل یزعمون انه امر اتفاقی بلکہ دی دا زعم گئی کہ دا اتفاقی امر دے کله به مصیبتی او کله به رحمتی کله به راحتی کله به زحمتی وانهم يطلبون الحيل والمقاعد للاعراض عن كتاب الله تعالی دی طلب کوي د هلو د فریبونو د مکرونو د پاره د اعراض د کتاب الله نه وهذا سبب خسرانهم دا سبب د پاره د زیان او د تاوان د دی والفوز والنجات لاهل التوحید چې کوم کامیابی دی او نجات دی دا د اهل توحید د پاره دی والترغیب الى الاستغفار والتوبه بل پدې کې ترغیب دی استغفار تا او توبه تا وبیان بعض دلائل التوحید او بیان د بعض دلائل التوحید دی وانکار المنکرین عن البعث بعد الموت بل انکار د منکرینو پس مرګ نه دا ذکر کوي وبیان وبال الاستهزاء بالدین او بیان د وبال د استهزاء د دین پر شوق ټوکې گئی داغي وبال به هم ذکر شي او بیان د اعجاز د قران دی او تذکیر به ما بعد الموت دی او بیان د مسل د فریقینو دی او دا د دې رکوع خلاصه ده ذکر صلی الله فرمایي په شرط دی که اوسکو په انسان باندې چې انسان کافر دی د خپل جانب نه رحمت غنا پر راشي صحت پر راشي ثم نزعناها منه بیا دا رحمت ده شرط دی که اوسکو په دغه انسان باندې نعمت پس د تکلیف نه پس د فقر نه او د شدت نه مست داسې ضرات دې مسکړي ليقولن دې بیا وایي خامخا ذهبت سیئات عني لاړې بدې زمانہ دا د زمانه دوران دی هغه وخت لاړ په دې شکر نه ادا کوي انه لفرح فخور بشک دا انسان خوشحالی کون کې په خوشاله د بتر د مستای سره او فخور دے فخر کون کې الا الذين صبروا وعملوا الصالحات مگر هغه کسان چې صبر وکي په مصیبت باندې په زحمت باندې په تکلیف باندې او عمل کوي د نیکو اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر دې کسان در اجر دی او بخشش دی او دې د پاره چې کوم نه نو اجر کبیر ډیر لوی اجر دی چې الله داغي اجر ورکړي چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر قلب بشر سترګو بلیدلی نیوی غوګونو باوریدلی نیوی د انسان په خاطر به تیر شوی نیوی دغه نعمتونه الله تعالی دوی لبیا چې کوم نه ورکړي فلعلک تارکم بعد ما یوحى الیک شاید چتوی پر خودن کې باجغه چتا تباہی کول شي خدای قوم به صدرک تنگیدن کی بدیمانی سینستا ان یقولوا بدی وجه تجی بوای لولا انزل علیه کنز ولی نازلی کی دبان خزانہ دیکھ پیغمبر نے خزانہ سر لندرادی او جامعو ملک یادت ملک کو لندرادی انما انت نذیر مرتیرون کے واللہ علی کل شین وکیل اللہ پار چیز بانے او نگہبان دے او چکم دے ساتون دا مشکل خبر دا کہ طول دنیا یو طرف تی او یو بندہ چکم دے غبل طرف تی
ټول دنیا په کفر کې اختوا، په شرک کې اختوا، د الله په نافرمانۍ کې اختوا. نبی کریم علیہ السلام د دیتا بیان د توحید کو ذکر دیتا وناشنا ښکارېدا. انهم اذا قیل لهم لا اله الا الله یستكبرون، چې کله دیتا لا اله ویل شي دی په تکبر کې راشي او تعجب کوي. اجل الهه اله واحده ان هذا لشیء عجاب. ګڼ خدای تر یو خدای کو دا مجبوره خبره ده، دا ډیره مشکل او ګرانه وه. نبی علیہ السلام فرمایي کستا سینه په دې تنګیږي چې دوی کدا پیغمبرانو خزانه بور سره وي، ملک بور سره راغلی و، ته یې معنا دا ده لا انک مختار و مستقل فی الآیات، ته مستقل او ته چې کم دی نو مختار کل په آیاتو کې نه، مگر آیات بیات الا باذن الله، نشته پیغمبر چې راتلو کې په عالمي سره په معجزې سره مگر په اذن د الله سره. بل علیک البلاغ، پتا باندې رسول دی لل اجبار، اجبار او اکراه دا دربا نشته. دا بیل مسله ده چې کله پیغمبر علیہ السلام په دې باندې مطمئن چې زدا وایم دا کار بداسي وشي. نبی کریم علیہ السلام سمې ته اشاره وکړه، په معجزې سره سپوږمۍ دوه ټوټې شوله. نو دغه نبی اسلام په دې مطمئنو چې دې ته اشاره کومه نو ما په اشاره به دا دوه ټوټې کېږي. ولې کدا نه وي نو ممکن د اشاره شوی او سپوږمۍ د ټوټې شوی نه، لا به د کفار د پاره منشه د تان ګرځېدلی و. عمر صاحب چې کوم دی دغه زمانه کې مصر فتح شو. د مصر داخل خدا غلط رسم و چې هغوی به په دې دریاب باندې جزر او کمې به راغې، اوبه به کمې شي، نهرونو ته پټو ته به اوبه نه ورکولې. دوی به یو جینۍ په کالو جامو ښایسته کړه، مور پلار به یې په ډېر مال وله رضا کړل، آب یې دریاب ته وغورځوله، دریاب به چپې ووالي او دا د هغې خوراک و. چې کله د اسلام رڼا راله نو والي ته حاکم ته خلق راغلل چې دغسې زمونږ طریقه دا وه چې مونږ به یو جینۍ ښایسته کړه په کالو په جامو، دریاب ته به وغورځوله، او دریاب کم شوی دی، پټو ته نهرونو ته اوبه نه ورکوي. هغه ویل دا خو غلط رسم دی، اسلام د دې خبرو اجازت نه ورکوي. حدیث کې راغلی دي چې د مسلمان وینه تویول په یو د څو وجو جایز دي، نور ناجایز دي. یا دې کور والی زناو کی سنگساریږي با، یا دې چې کم دی نو مرتد شي د اسلام نه نو من بدلی فقتلوه، یا دې قتلو کی عمدن ای به قصاصن چې دی دا قتلیږي. دا څو صورتونه دي د جایز قتل. دې کم جرم کوي چې تاسو دریاب ته غورځوئ او ډوبوئ او وجنئ. ویل موږ دپاره اوبه پکار دي، کني موږ به بیا هجرت وکړو، وطن به پرېږدو. هغه مجبوره شو. حضرت عمر صاحب ته واقعه خط یې ورته ولیکه. هغه عمر صاحب ورته واپس جواب کې ولیکل چې خط کې لیکلي وو من عمر بن الخطاب الى نیل مصر اما بعد ان كنت تجدي باذن الله فجر باذن الله والا فلا تهلك والسلام. دا خط ته د خدای د بنده نه دی، عمر بن خطاب نه دی. دینه پس تا ته وایم اے دریابا ته د خدای په حکم چلیږي نو جاری شه، او که په خپلو کمې نو مجاري کړو، تا ته حاجت نشته. دا خط واخله او والی ته ووایه حاکم ته چې دا دریاب کې غورځوي. بس خلق راغی، تماشه جوړه شوه. خط اولستو دریاب کې پرېښودو، د پرېوتو سره دریاب کې غلی پیدا شوي او دریاب 14 کې د اوچتو خوته. تاریخ الخلفاء لیکلی دي چې په دې شپه کې یو شپه کې دریاب دونه وخوته، نهرونو ته پټو ته اوبه ورکړي او دا رسم بد چې کم دی نو دا ختم شو. اوس عمر سے په دې مطمئنو چې دا کاغذ زما غورځېږي نو بیا به چې کم دی خامخا دریاب کې به فرق راځي. کدا نه وي نو ممکن د خط دریاب کې پرېښودی وي، فرق نه وی راغلی نو بیا بلا سبب د پاره د تان چې دی جوړ شو. دا نه خالد بن ولید دی چې کوم بادشاہ ته سفارت باندې تلو، هلته زهر پراتو، داسې دا حلاحل زهر دي، سړی چې د لاس کې واغستل بسم الله لزدر ما شیخ لافظ الارض والسمیع العلیم، دا کلمات ته زهر خلی تواچو سات تیر شغتوی دا څنګه زهر ځخو نه چولم. کچره دا چې خالد مولوی مطمئن پدې نه وي چې ما ته پدې زر نه رسین، دا خدان هلاکت ته ورزولو، او پدې مطمئنو چې ما ته پدې زهر باندې نقصان نه رسیږي، نو هغه دا چې دې هغه ته اطمینان حاصلو. دیو جنا کلا دی پیغمبران علیهم السلام ته
دارن چې کم دینو نیکانو خلقو ته د اطمینان حاصلی چې دا کار به د عادت ته خلاف کیږي. یا چې دینو صالح علیہ السلام چې موږ کوو دو رکعات نفل یو کو سوال یو کو خدای ته چې دې ګټ نه خروزي نو اپ دې مطمئنو چې د ما په دې سوال باندې با د ګټ نه خو چې کم دې دار اوزي دغه څنګه اطمینان کلوي او د دې مطلب دانی چې دې په دې کې خامخا مستقل بې مختار بې او چې کله سرګندینو سرګند به کی او چې کله نه سرګندینو نه به سرګندي. دیو جنا الله فرمایل چې د پیغمبر د پاره دانشتا چې راتله په معجزې سره وکي مگر په اذن د الله سره د خدای په اراده سره. خدا مطلب ګوره نه دی چې توم دا کلمات وایا او بازار خپل ته اچوا کدا د واچولو مرشنو خوند په خپل غاړه دی کدا د خالص سے خلوا د خلو کې فرق دی. د ارچا خلدا سے نه دا د خالص سے په خلو کې دا اثرو چې دا کلمات ویلو ازار خلی تواچو. جنید بغدادی رحمت الله علیه هغه ته مرید راغی او د خپل فقر شکایت وته وکړ یو لوټ راوړه هغه وړو چراوړه چې پیر سے بہت اسمات تزي درې ځله په قل الاحد ولستو او بس چې کم نه نو هغه داغه لوټ نه چیرې زرجو شو په معجزې سره او په کرامت سره انقلاب د حقیقت دا راځي. حویب بن شریح دا ابو داود پراویان کې راوی دی وی کان صاحب کراماتن دے صاحب د کراماتو کانت الحسات تنقلب فی یدی تمرتن قجر به لاس کې واغستا او بس دا گیټه او دا بچ دې نو هغه نه قجر جوړه شو. نو په کرامت سره په معجزې سره انقلاب د حقیقت دا راځي. مرید خوشاله شو چې کیمیا مې هم ذکر او کار روان شو کور ورکړه او ول چې کلا دا خلاص ما توای چل مز د کړي دي بس هغه ما مالو مال مفضل به رحم چې مال مفتی نو به رحم وي اخلاص شو د سادین غاټه لوټه راوړه او چې د غسل وکړو او جامع پاکي نه واغستي امخ پک به کې ناستو دولش پقلو لحد لولي د دمونو سیلای جوړه کړي دا او اق غټه دا اخا لوټه دا او لوټه دا سار د حسین اچي پیر صاحب تراغه چې کتش خلاه دې تا په درېل ما په ټولش پولستو زبل شی په کې پټو اده ما ته نه خوله او ته ټیک د قلاه دې خو خلود جنید چرته دا په خلو کې فرق دی دا بنی چې تمام دا کلمات او زهر مخلی تواچه قاضی مولید دا کار کړو زم کوما نه دا باندې کوي. دیو جنا الله فرمای تور تو آیا انما انت نذیر ته چې د نذیر نو دا درینه د چخا مخامات هر د خزانی وی یا ملائک چې د داد راشي دی خود پیغمبر معیار دا غاڼه چې مالداری خزانی وسرا سر سپینی ور سرا دا به پیغمبري دا خود پیغمبر معیار نه دی. پیغمبر خو هغه چې هغه د الله تر طرف نه لګل شوی معجزات ور سرا دلایل ور سرا داغه په پیغمبرای باندې دغه پیغمبري والله علی کل شیء وکیل الله پر باندې وکیل دی نگہبان دی او د عرش محافظ دی. ام یقولون افتراه خود دې انکار کوي د قران نه او انکار د قران نه دا انکار د توحید نوم دی دا د رسالت نوم دی دا د قیامت نوم دی دا د ټول نه انکار دی. وای دی وای یا دی دا وای چې افتراء کړی دا ځانې جوړ کړی دی. قل تورته وایا فاتو بعشر سور مثله راتو کې بلس سورتونو سره مثل د قران مفتریاتن چې خود ساختي تاسو عرب یې فصحا یې بلغا یې ماده د کلام د قران او ماده د کلام ستاسو یو ده چې یو کم دی حروف هجادي نو تکړه شي د دې پشان لس سورتونه دا جوړ کړي. ودعو من استطعتم دا داغه نه پس چول مطالبه د کل قران شو هغه نکړې شو وسوته کمې راغې لس سورتونه د دې پشان جوړ کړي په فساد او په بلاغت کې یوازې تاسو نه. ودعو من استطعتم من دون الله او بله هغه څوک چې تاسو طاقت ما سوا د چا نه امداد غواړي نه غواړي ان کنتم صادقین بشرطی کتا سرشتنی ہے دام دین نه کړي شوی. فإن لم استجیبوا لكم کدی اجابت ستاد پاره نکی دا کارونه او نشي کول یقینا فعلموا تاسو پوښی انما انزل بعلم الله
نازل شه دا قرآن دا الله په علم والله اله الا هو او په دې قرآن کې دا الله توحید دی او نشته لایق د بندګۍ غیر د الله نه بل څوک. فهل انتم مسلمون تاسو مسلمانان یې معنا اسلمو اسلام راوړی. من کان دین بیا دا غینه پس د حدیث په کوتا صورت شوی دا هغه هم نه د کړي شوی مجبورن جنگ ته تیار شو غشي او لینده اتوره دایره واغسته کچره دی سره دی جواب وې نو بس یو کوتا صورت پشان به جوړ کړو ا بس خبره به ختم شو. لیکن دی سره دی خبري جواب چې کوم دی دانو چې سړی ناچار شي نو به تنگ آمد به جنگ آمد چې تنگ شي بیا په جنگ باندې راځي. من کان ذل حیات الدنیا وزینتها هغه څوک چې اراده لري حیات دنیا بان اثر علی الشرك والکفر دې اصرار کی په شرک باندې په کفر باندې یا دې مرائي وی ریاکار وی او دغه مطلب د دنیا ژوند چې زمانه اکنامی په دنیا کې راشي او زینت د دې دنیا نو نوفي لهم اعمالهم فيها پورا باور کو او دیتا او چې د اعمال د دې جزاء د اعمالو په دنیا کې به کامیابی راشي ترقی به راشي هم فيها لا يبخسون او دیبا په دې دنیا کې دې سره قصور او کمی نشي کوله پورا باور کې شي او آخرت کې بیا څه نشتا. اولئک الذین هم فی الاخرۃ الا النار دغه کسان چې دي هغه کسان چې دي نشته د پاره د دې په آخرت کې مگر اور التبیا جهنم دی. وحبط ما صنعوا فیها او برباد دی هغه چې دې سکړی وي دا برباد دی په آخرت کې. د آخرت په نسبت کې دا بالکل ضایع دی بیکار دی ذکر عمل صالح د مقبولیت لپاره ایمان شرط دی. وباطل ما كانوا يعملون او باطل دی هغه چې دې کوم عمل کو. افمن کان علی بیت من ربی آیا غسو چې وی په حجت واضحه باندې د جان ربنا لکه قران پاک شو ويتو شاهد منه او لوري دی یو شاهد د الله تر طرف نه غسد جبريل علیہ السلام دی ادارتنو شاهد دی. ومن قبله کتاب موسی یہ کتاب د موسی علیہ السلام هغه شاهد دی. امام و رحمه راجا امام دی مقتدا دی د خلقو او رحمت دی. آسمانی کتاب ټول رحمتونه او سبب د اقتدا د خلقو وي. اولئکم نبه دا کسان ایمان وړي په دې قران پاک باندې فلهم الجنه دې د پاره جنت ته بیا دغه انجام دی. ما یکفر به سو کفر کوي دې کتاب باندې من الاحزاب د ډلو د کفارونه فالنار موعده اور داغه د پاره زید وعده دی جهنم ته بدی. فلا تمرت منه مکه پشک د قران تعلیز د امت ته تعلیم د امت ته انه الحق من ربک بشک دا قران حق د جانب درفستانا ولكن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر د خلقنا د ایمان نه وروړي په خپل ضد باندې دي په خپل عناد باندې دي. من امر ترى الله كذبا بیا په دې مشکین رد دي دی خدای لا زامن ثابتي رونه ثابتي شریکان ثابتي او والله امرنا بهذا موږ ته خدای په دې امر کړی څوک د ظالم تر بلکې نشتا داغه چانا چې جوړ کې دي د ځان استپ الله باندې درو لکه ردون علی ربهم دا کسان باندې کولی بچي په خپل رب باندې ويقول الاشهاد ويب اشهاد چې ملائکی دي ای بسوي الذين ويب اشهاد او ملائکه الذين كذبوا على ربهم اکسان تکذیب کوي در رب باندې دروغ جو کوي پر رب باندې الله تعالی الظالمین دل علیهم پکارو هو د مظهر پر د منمر اوشلا د پار دې ذات ظلم ندي. خبردار لعنت د الله تعالی دی په ظالمانو باندې. کم ظالمان الذين يصدون عن سبيل الله هغه ظالمان چې دی اړوي خلق د لارې د خدای نه صراط مستقیم نه اړي کګو ګولار وتا هغه تیرا بلی ويقونها عوجا لټي دی لاله کګواګا هم بالاخرتم کافرون او دی په آخرت باندې کفر کوونکی. اولئک لم یکن مجن فی الارض دا کسان ندی عاجز کون کې الله لر پد مکه کی معنا د خدای د قدرت نه فوت کې دی نشي. وما كان لهم من دون الله من اولیاء نبی ما سوا د الله نه دوستان چې دین به عذاب دفقي یضاعف لهم العذاب د چندولی د العذاب یو د دلال یو د اضلال خلقهم گمراه کول پخپلهم گمراه وو
ما كان يستطيعون سمع نو دي چې طاقت د اوریدو لرل د حق مراد سمنا سم د حق دا چې حقیقي سم چې کوم دی او حقیقي بصر هغه د اجابت شرعي تش په لیدو تش په اوریدو په دې باندې کار نه کیږي وما كانوا يبصرون دی طاقت د سمنا لار او نو دی چې لیدل کول د حق لیدل هغه بصیرت او د حق لیدل عادي کې نو اولئک الذین خسروا انفسهم دا د دې انجام شو دا کسان چې دي هغه کسان دي چې دي زیان من کړی د حسید نفس حدود انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون او غائب بی الذین هغه دي کوم افترا کولا معبودان باطله ځان له جوړ کړیو ادا بدون سفارسیانی دا به خدایته نږدې کړي لا جرم حق دا انهم فی الاخرة هم الاخسرون بیشک دی په آخرت کې زیانکاران دي دا خو دیو خلق انجام شو اوس وعده د ثواب ذکر کړي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بیشک هغه کسان چې مؤمنان دي او عمل کوي د صالحات عام طور سره ایمان چې ذکر چی ورته عمل صالح ذکر کوي ایمان چې دی دا پشان د کنجای دی اعمال صالحو پشان د غاخو دی واخبتوا الى ربهم عجزی کې خپلتا لیک اصحاب الجنه دا ملازم د جنت دي هم فيها خالدون دی او په دې جنت کې همیشه وي اوس الله د دوړو فرقو د لپاره مثال ذکر کړي مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع مثال د فریقینو حال د فریقینو پشان د حال دړون او د کون او د بینا او د شنواله یو طرف ته دړون بل طرف ته د روغ غړون برابر دي نه دي برابر یو طرف ته د کون بل طرف اوریدون کې دا دوړه برابر دي نه دي مؤمن چې دی دا بصیر دی لیدون کې د حق لرا سمیع دی اوریدون کې د منین کې د حق د پاره کافر چې د اعمال رون دی حق نوینی د کون دی حق نوري الیستویانی مسئلہ بر جهت د مسلنا بلکې نه دي برابر استفهام د پاره د انکار دی افلا تذکرون تاسو پن ناله د دې خبرونه واخلې دینو پر دا درېمرو کو شروع کیږي د سوره کې د نهود نه د دیرو کو مخ کې سره داربت مناسبت ته چې مخ کې بیان د ظالمینو د منکون کو د الله د لارنا او بیان د عاقبت د دیو دلته یو خاص قوم بیان دی چې قوم د نوح علیہ السلام دی دام ظالمانو منکون کو خلق لرا د حق لارنا او کګو ګولارو ته دته بلل نو دا داغي انجام شو کان فی ما قبلو بیان الظالمین الصادین عن سبیل الله وین عاقبتهم ایدا انجام بیانو او نا بیان قوم خاصن کذالک دلته د خاص قوم بیان دی نوح علیہ السلام قوم هم خلق د حق نه منه کو اخر انجام تباہی و بربادی شرا چې قوم د نوح علیہ السلام خاصتا د دیرو کو خلاصہ التذکیر بایام الله تعالی پنور کول دی د الله په حوادثو چې نوح علیہ السلام قوم ته دعوت ورکړې شو یو نه مانه دنیا کې پہلا طوفان راوستو بین الدعوت لقوم نوح علیہ السلام بیان د دعوت ته د قوم د نوح علیہ السلام د پاره الى توحید تا وان مقابله الانبیاء فی کل زمان من ملأ القوم ہر زمانہ کې چې مقابله د پیغمبرانو کړی دا نو معتبر د قوم کړه ملأ د قوم کړی دا متکبرین کافرین فإن الغرباء اعانوهم فی امور الدین غریبان اکثر د دین امداد کړی دی په باب د دین کې عیسی السلام اول مومنین چې کوم حواریینو چې هغه جامو وینځون کې مزدور کار خلقو اول ایمان غیر اورې دي او نخوت المنکرین او بیان د تکبر د منکرینو دی و اظهار البراءه منهم او اظهار د براءت او د بیزاری د لدینا چې د دې منکرینو نه بیزاری کار کول پکا دي د دین براءت کار کول پکا دي دین جدا کېدل پکا دي سرقت تعلق پکار دي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه الګل ما نوح علیہ السلام قوم تا ولقد ارسلنا نوحا رسولا الى قومه رسول خپل قوم تا انی لکم نذیر مبین ورته اول
زد تاسو د پار يرون کې مظاهر الله تعبدو الا الله چې تاسو عبادت مکوئ د غیر الله ما سوا د الله بل چې عبادت نه کوئ ان يخاف علیکم عذاب یوم علیم بشریکم پتا تو باندې د عذاب درځي دردناک نه روز صدق دردناک کوئی چې عذاب پکې دردناک بیا معتبر مقابله دراغلی دي فقال ملأ الذين كفروا من قومه او المعتبرو د قوم هغه چې کافرانو د قوم د دنا ما نراک الا بشرا مثلنا نوینو من تالرا مگر بشر دمون پشان یو وجه د انکار دادا چې ته خو بشری منګم بشرو د دې په اعتقاد کې د بشریت او د رسالت په منځ کې منافات وو بشر پیغمبر نشي ګرځیدي ګټه او لوټا دا خو خدای ګرځیدي شي الہ ګرځیدي شي او بنده پیغمبر نه ګرځي یو دا وجه شو معنا ک الا الذين ارادلنا من نمن تعالی تا تابع مرلان دي خلقو کسبیانو کلا ساقفتی والحوقتی جولاگان شو جمیاران شو کسبیان شو دای وته یاد کړل دوی موجه دادا باجر رایو درې موجه ذکر کی بعد دیم فکر نه کړي سوچ نه کړي او چې تو تسویلی دي نو سرسری رای باندې بادی رای باندې تا په خبر عمل کړي دي درې وجه شي وما نرى لكم علينا من فضل نوینو موږ تاسو را پدمغانی فضیلت څغورواله سلور خبرې شي بل نظنکم کاذبین موږ په تاسو ګمان کو د دروغجنو دا پوره انکار یو کو پنځه خبرې چې ټول سبب د انکار وی د نبوت دا پیغمبر علیه السلام نه قال یا قوم ارئیتم هو الوت پیغمبر علیه السلام اے زما قوم نوح علیه السلام ارئیتم خبر را کہ ماتا ان كنت على بينة من ربي فشرط دي كيمز بحجت واضحه باني د جانب دربنا وآتاني رحمتا من عنده اور راکی ما تعالی رحمت تقبل جانب نا نبوت ته فعمیت علیکم داړند شي پتا سبحانه دغه هدایت او رحمت تاسو یې نوینه فعمیت علیکم انلزمکموها من لازم کو پتا سبحانه دغه رحمت سره دغه هدایت منا نجبرکم علی قبول او بینتی ورحمتی من تاسو مجبور کو فقبلول د بینی او فقبل رحمت پانی بلکې دا نه کو وانتم لها کارهون تاسو دې د پاره بد ګړون کیه ویا قوم ای زما قوما لا سلکم علیه اجرا سوال کو تاسو دې باندې مالن د مال صدر نه غواړم نه ان اجر الا علی الله اجر دما مگر په الله باندې دې مان به توارد الذین آمنو نن شن کې آکسانو چې مؤمنان دي انهم ملاقات ربهم بشک دې مله درب سره ولكن يراكم قوما تجهلون تاسو علم چې تاسو ذات قوم جاهلان یې خبره نه پويږي چې نه پويږي نو خود دشمنی کوي الناس عداء ما جهلوا ويا قومي اے زما قوم بیا به اضافت کی د قوم ځان ته تلطف د پاره اے زما قومه من ينصرني من الله ان تردهم سوق مما سره امدادو کی د الله تر طرف نه کزي دیو شړم افلا تذکرون تاسو پن ناخله واخله ولا اقول لكم دام نو ایما چې دی وې کده پیغمبر سره خزانی وي نو ایما تاسو ته عندي خزائن الله ما سره د خدای خزانی دي ولا علم الغیب انا عالم په غیب باندې چې الله ما لا علم نی را کړي ولا اقول دام نو ایم انی ملک ته ته بشری ځګنی ملک ما ولا اقول نو ایما لتدري عنکم چې سپګن تاسو سترګې غي لرا ليؤتم الله خیرا هر الله ته خیر نور کوي دام نشم ویلې الله علم ما فی انفسهم علی دې نفسونو کې کم دی اخدای ته معلوم دی کہ خلاص دے او کہ نفاق دے انی اذا لمن الظالمین ځکه دې ځان نه لري کوم نو زبد ظلم کارونه ما ځان سره به زیاته وکما نقصان به وکم دا دومره وګ تبلیغ دیو کو هغه نه دې څه جواب ورکړي قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا اے نوح علیہ السلام تا موږ سره مجادله وکړه جګړه دا سره وکړه او ډیره جګړه دی وکړه دا غي نه تعبیر په جدال او په مجادله سره وکړه فاطمه تعدنا ان كنت من الصادقین مون تراتو کا پاغا چې مون ته وعید راکې کته درښتونو نه راول را باندې عذاب ته بڑے راخ کړي قال ورت نوح علیہ السلام
انما یاتیکم به الله راتکی پدی عذاب سرا اللہ تعالی دا زما په اختیار کې نه دی ان شاء کې اراده ولري ما انتم بمعجزین تاسو عاجزون کې الله لرا د خدای د قدرت د فوت کې دی نه شي ولا انفاکم نصحی نفن کی تا نصیحت زمان ان اردت ان انصح لكم اردت تبا نصیحتکم ځکه اصل کې هدایت چره دا موصله دا په قبضه قدرت د الله تعالی کې دی د مرید د خیر او د شر دواړو دی ولکن لیس رضا بالمحالی الله په محال باندې او رضا چې کم دینو دا نه دی دیو جن کسب او د خلق په منځ کې دا فرق دی کسب د قوی قوی دی کسب د حسن حسن دی او خلق د حسنم حسن دی د قویم حسن وربکم الله ساتو رب دی وإلیه ترجعون الله تاسو واپس کولی شي نو فیجادیکم ام یقولون افترا یدی داوی چې دا قرآن د ځانه جوړ کړی دی قل تو ورته وایا ان افتریته بفرض محال کما افترا کو افترا دنا بالفرض کشی جرم په مال تاسو سره څنګه دی مال به سزا راکړي وانا بریو مما تجرمون او ته بیزار داغینا تاسو کوم جرم کوئ دا سلورم رکو شروع کیږي د سورہ ہود علی نبینا و علیہ السلام د دې رکو ما قبل سره دا ربط مناسبت ته مخ انکار د قوم د نوح علیہ السلام او دلته تکمیل دغه واقع دی په نزول د عذاب سره په منکرینو باندې کان فی ما قبلو بیان انکار قوم نوح علی نبینا علیہ السلام وهنا تکمیل تلك الواقعه بنزول العذاب علی المنکرین وان القرابه من نبی علیہ السلام بدون ایمان لا یفید قرابت چې د نبی علیہ السلام سره بغیر د ایمان نه دا مفید دی که ته دلیل لاغلی ابیله مسله د دیرو کو خلاصہ ان مخالفی توحید عاقبۃ الهلاک مخالفین توحید چې دي دغه انجام هلاکت دی و تذکیر بایام الله تعالی او تذکیر د الله په ایامو د الله په حوادثو وعدم فیت القرابت بدون الایمان عدم فیت قرابت د نبی علیہ السلام دا بد ایمان نا اول دلیل د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې هغه امباد غیب دا وان العاقبۃ للمتقین او انجام چې دی دا د پاره د متقینو دی اخری انجام با الله دی ورکی موحی لا نوحنا وهک نوح علیہ السلام دا انه لا یؤمن چاند ایمان در من قوم که دا قوم ستانا الا من آمن چی ایمان اوی دقا دی نور نروڑی بس فلا تبتئس مخپکیگا مغمجن کیگا بما کان یفعلون باغا چی دی سکی وصنع الفلکا جوڑک کشتے بی آئینا زما پا مشاہدہ کی وحینا زما پا وحی سرا ورا تخیم فی الذین ظالمون مخاطب مکوا پا اکسانو کی چی ظالمانی پا استدفاع دا عذاب کے دین اسی مخاطب خود کړی دا رب تر عذاب میں کافی تیارا ان اندر ټول خطاب دے کنه دے مراد د دین مخاطبه دا په استدفاع د عذاب کې لدوینا کسان چې ظلم کړي دي انهم مغرقون دی محکوم له بالغرق دی باندې حکم شری دا لا غرق نه دی غرقی کې بکنه وایسال فلکا دی خدای ما ته کشته نه دی جوړی کړي ول کار سازیمه ته کار شروع کا بس تختی مختی را جمع کړي کار شروع کو دی جوړول کشته مضارع د پاره استهزار د حال ماضیه ده کله مر علیه ملأ من قومه تیر به یو ډله د قومنا د دې معتبرنا د سرکشانو باغیانو سخروا منه دی بور پور ټوخي ګول همیشه بدن خلق نیکانو پور ټوخي کوي قال د ورته ویل ان تسخروا منا چې تاسو خري کوم سره ټوخي کوي ان نسخر منکم مونږ به تاسو سره ټوکو تاسو به بیا د خندانې چې په خوره موږ ته ولاړو او په امن باندې منکم کما تسخرون لکه تاسو موږ سره ټوکې کوئ فسوف تعلمون تاسو به پوښئ من یاتی عذاب یخزیه هغه چا باندې چې راځي ته عذاب چې رسوا کوي ويحل علیه عذاب مقیم او ثابت چې په دبانې عذاب دائم او ثابت حتی اذا جاءنا دا غایه ده د دې ما قبل د پاره او دا دای چې کوم دی تاسو به پوښښ چې تا عذاب راځي تر دې پورې چې کله راشي امر زما